أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. صدق الله العظيم. سورة الجن مكية وهي 28 آية. سورة جن مکی سورت تے 30 آیاتون دی او 2 رکوع دی. دا آیاتونو پا شان نزول کی مختلف واقعات تھی. اولا واقعہ دا چی دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نمخ کے دا شیطانان با اسمانونو تور نزدے کے دل اوریدو تبورتلل او اغدے کی بے دا فرشتو خبر اوریدے. خدا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نہ پس دا شہاب ثاقب پر ذریعہ باندے پیریان و شیطانان دا دغی اوریدون منع کلی شو. دا دغی حادثی دا تحقیق پر زمن کے دا پیریان مختلف ڈلے دا دنیا مختلف طرفون تلال لے اور تحقیقات کی چی دا سو اجدا چی پیریان برنشی پری خودے او دا اور شغلے ورپسی راضی. دویم واقعہ دا شان نزول دادا زمان جاہلیت کی یو عادتو یو بندبا پا یو زنگل کی پا یو دش بیابان کی دا سفر پا دوران کی قیام بے کو نو دا دبا دا عقیدہ وا چی پدے وادے کے پدے صحرا کے پیریان دی او دا اغی پیریانو سردار تا زان ورمخ کے کچی مالا پنا راکا نو دا پیریانو دا سردار پنا چی دے واغشتا بیاتا تا سوک سویلی نشی دا پیریانو سردار بلے حفاظت کی. اعوذ بعزیز هذا الوادی من شر صفحاء قومه. پنانی سم پسردار دا دے زنگل دا دل قوم دا بے وقوف شریران خلقنا. دریم واقعہ دا شان نزول دادا چی مکہ مکرمہ کے کافران و ظلمون شروع کر دیر زیاد پیغمبر علیہ السلام و تخیریو کر اللہ پہ قات را وستا سوکال پہ قات تیر شو. سلورم واقعہ دادا کہ پیغمبر علیہ السلام دعوت اسلام شروع کو
نو کافران ډلې ډلې د پیغمبر علیہ السلام خلاف شو، په پیغمبر علیہ السلام حمله کولی. په دې واقعاتو کې دا ډومبني آیاتونه نازل شوي دي. اوحي الی انه نفر من الجن، نو دا نفر ستوي، نو دا نفر مانا د دریو نه تر لسو پورې شمار ته نفر ویلی شي. نو کم پیریان چې دې ځای کې د هغوی واقعه ذکر کېږي دا 9 کسانو، 9 پیریان راغلي وو او پیغمبر علیہ السلام ته یې غوږ ایښی و. دا جنات څه شی دی؟ پیریان. نو دا الله ډیر مخلوقات دي. یو داسې مخلوق چې جسم لري، روح لري، د انسان په شانت عقل فکر لري، خو د خلکو د نظر نه پناه دي، نو دغه مخلوق ته جن وایي. د جن خپل لفظي معنی پټ. نو جن پیری ته وایي. جن ورته ځکه وایي چې دا د خلکو د نظر نه پټ دي. او د دوی د پیدایش ماده غالبه چې ده ناغه اور دی. پیریان دوی د اوره پیدا دي، لکه انسان چې د خورې پیدا دی، نو دغه شانت پیریان د اوره پیدا دي. انسان یوازې د خورې نه دی پیدا. اور، اوبه، خوره، هوا، د دې څلورو څیزونو نه انسان جوړ دی. عناصر 4: اور، اوبه، خوره، هوا. خو دا خوره پکې غالبه ده، نو نسبت کیږي د انسان دې ته چې انسان د خورې پیدا دی. نو دغه شانتې اور، اوبه، خوره، هوا د دې نه پیریان هم پیدا دي، خو د اور ماده پکې غالبه ده، وی د اوره پیدا دی. په دې پیریانو کې نر او ماده شته، مذکر او مؤنث. او د انسان په شانتې دوی ودونه کوي او بچی پیدا کیږي. او په قرآن کې چې شیطان یادیږي، دا د دې جناتو د اصل نه دی. کان من الجن ففسقا، دا شیطان چې دی دا د جناتو نه دی، خو نافرمان دی. نو په پیریانو کې چې کم شریر وي، خراب وي، ناغه ته شیطان وي. نو پیریان اومنه، انکار ته مه کوه، د قرآن نه ثابت دی پیریان شته. جسم ناری یتشکل باشکال مختلفه، دا د اور یو جسم دی، په مختلفو شکلونو کې راتلی شي، تا ته مخامخ کیدی شي. او که خپل اصلي شکل کې نو بیا ته نه وینې. او دا فرشتي دا د نور مخلوق دی، جسم نورانی، دا د نور نه پیدا یو مخلوق دی. او دا هم یتشکل باشکال المختلفه، مختلف شکلونو کې راتلی شي. خو فرشتي ټول نیکان دي، لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی نه کوي. او پیریان دې کې خم شته او خراب هم شته. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. اوحي الي، قل افرمای پیغمبر علیہ السلام، اوحي الي ما توحي شوی دا، انه استمع نفر من الجن، چې غوږ کې ښودلی دی یو څو پیریانو. نفر من الجن د دریو نه واله تر 9 پورې، 10 پورې، نو دا 9 کسانو. نو اوحي الي دې نه معلومیږي چې پیغمبر علیہ السلام ته کومو پیریانو غوږ ایښی دی، نو د دې پیریانو نه پیغمبر علیہ السلام خبر نو. پیغمبر علیہ السلام
قصدن دوی ته قرآن اورولې نه دی، بلکې پیغمبر علیہ السلام ته پتم نه وه، الله ورته د وحی په ذریعه وویل چې پیریان راغلي ستا خبرو ته یې غوږ ایښی و. نو بالقصد او بالاراده پیغمبر علیہ السلام دې پیریانو ته قرآن نو اورولی، بلکې دا یو اتفاقی کارو چې پیغمبر علیہ السلام د سحر په مانځه کې د قرآن تلاوت کو او پیریانو واورېدل. واقعه دا ده چې پیغمبر علیہ السلام د خپلو ملګرو سره بازار عکاظ طرف ته روان و، او په دغه وخت کې د پیریانو یوه ډله د تحقیقاتو دپاره په دغې لار باندې راتلل. تحقیقات د څه خبرې چې اوسه پورې خو موږ اسمان ته تلو خبرې م اورېدې، اوس زموږ پابندي لګېدلی برم نه پرېږدي، دا ولې څه چل شوی دی؟ نو د دې معلوماتو او تحقیقاتو دپاره ډلې ډلې خورې وې. نو یو ډله د پیریانو مکې مکرمې سره د تهامې یو علاقه ده، وادي نخله، بطن نخله ورته ویل کېږي. دقه ځای کې پیغمبر علیہ السلام د سحر مونځ کو او په هغې کې د قرآن تلاوت یې کو، او دا پیریان چې دي نو رالل، دوی واورېدل، فوراً دقلته بریک ولګو او ایثار شو، او یو بل ته ووی انا سمعنا قرآنا عجبا، یو عجیبه قرآن م واورېدل. د پیغمبر علیہ السلام تر ابو طالب هغه به د پیغمبر علیہ السلام ډېره مرسته کوله، ایمان پکې نو خو مرسته به د پیغمبر علیہ السلام کوله. د هغه په وجه باندې کافرو په پیغمبر علیہ السلام داسې ډاډه حمله نه شوه کولی. نو چې کله ابو طالب وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام یوازې پاتې شو. دین پس پیغمبر علیہ السلام تن تنها د طائف طرف ته اراده وکړه چې لاړ شم، او په طائف کې یو درې رونه دي، عبد یالین، سعود او حبیب، چې دا شریفان یادېږي، هغوی له به ورشم او د خپل قوم د ظلمونو داستان به ورته بیان کړم او د هغوی نه به تعاون وغواړم. په دغې قوم کې یو د قریش یو زنانه هم واده وه. پیغمبر علیہ السلام ورغې او دغې مشرانو ته دعوت اسلام ورکه او د خپل قوم د ظلمونو ذکر یې وکړه او د دوی نه تعاون وغوښته. خو دغه درې واړه سرداران هغوی ډېر بد سلوک وکړه، پیغمبر علیہ السلام ته سم جواب ورنه کړ. پیغمبر علیہ السلام د دې خلکو نه توقع لرله چې دوی به ما سره ملګرتیا وکړي، خو هغوی ملګرتیا ونه کړله. پیغمبر علیہ السلام د دوی نه مایوس شو. نو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې ښه ملګرتیا مې نه کوې نو کم از کم زما د راتلو القریشو ته مه وایې، ځکه چې هغوی خبر شي نو بیا به مې ډېر چیړي، تنګی به مې. نو دې ظالمانو خبره ونه منله او د خپلې قبیلې بدماشان او ماشومان یې ورپسې کړل او پیغمبر علیہ السلام ته کنزلم کور او په کاڼو یې ویشته او شور او زوږ یې جوړ کړ. ډېر زیات ماشومان شریران راجمع شو، پیغمبر علیہ السلام یې ډېر تکلیف کې واچو، په کاڼو یې وویشته، کنزل یې ورته وکړل، په وینو باندې رنګ بند کړ. د دوی نه پیغمبر علیہ السلام چې پناه حاصله کړله نو یو باغ ته ورغی چې دا باغ د عتبه او د شیبه د دوو وروڼو په هغې کې پناه حاصله کړله. شریرانو نه بچ شو. دا د انګورو یو باغو، پیغمبر علیہ السلام پکې کېناسته او دغه دوه وروڼه عتبه او شیبه پیغمبر علیہ السلام ته ګوري او دی یې ومولیدل چې د دې قوم شریرانو پیغمبر علیہ السلام باندې څونه ظلم وکړ. دې وخت کې د قریشو هغه زنانه هم پیغمبر علیہ السلام ته راغلله
پیغمبر علیہ السلام ورتا د دغه کلی د خلکو د ظلم شکایت وکړه چې ستاسو خرګنې دې خلکو په ما دومره زیاتې وکړه. پیغمبر علیہ السلام دې باغ کې چې لږ د اطمینان ساه واخیستله نو بیا یې دعا وکړله وی یا الله زه تا ته خپل د کمزورۍ او د کمی او د تدبیر د ناکامۍ ګیله کومه په دې قوم کې زما بې عزتي وشوله ته رحم کوونکې د ټولو نه زیات رحم کوونکې ته د کمزوري خلکو پرورش کوونکې ته زما ربې ته ما چا ته حواله کې یو داسې بنده ته چې په ما رحم نه کوي ته زما معامله یو دشمن ته حواله کې که ته زما نه ناراض نو زه په دې څیزونو پروا نه کومه خو زه ستا نه عافیت غواړم ستا د ذات مبارک په نور پناه نیسمه ستا هغه ذات او نور چې په هغې ټولې تیارې رڼا کېږي زما دنیا او آخرت درست کې په ما غضب مه نازلوه که ته رانه رضا یې زه په دې هر څه باندې رضا یم. عتبه او شیبه دا حال ولیده او په زړه کې یو پټی رحم راغی او د دوی یو عیسائی غلامو چې د هغه عداس نومو عداس ته یې په یو رکیبۍ کې انګور واخله او د مسافر له ورکه نو هغه یو رکیبۍ کې انګور راواغېشتل د پیغمبر علیہ السلام مخې ته یې کېښودل پیغمبر علیہ السلام وی بسم الله الرحمن الرحیم عداس خادم وی والله دا کلام یعنی بسم الله خو په دې ښار کې څوک نه وی بیا پیغمبر علیہ السلام ته تپوس وکړه عداس ته د کوم ځای ستا کوم مذهب دی هغه ورته وایي زه عیسایي یم او د نینوا مقام اوسېدونکی یم موصل یو ښار دی په عراق کې موصل یو ښار دی په هغې کې نینوا یو مقام دی وی زه د نینوا اوسېدونکی یم پیغمبر علیہ السلام وفرمیل ښه ته د الله د یو نیک بنده یونس علیہ السلام د کلي اوسېدونکی هغه چې د یونس علیہ السلام نوم واورېد وی تا ته یونس معلوم دی پیغمبر علیہ السلام ورته هغه زما ورور هغه هم نبي و زه هم د الله نبي یم عداس چې دا واورېدل نو د پیغمبر علیہ السلام په خپو کې پرېوته او سر مبارک لاسونه او خپې مبارک د پیغمبر علیہ السلام یې ښکل کړل نیکانو ورته کتل وی داسې وشو دې سړي خو زمونږ غلام خراب کو عداس چې نیکانو له ورغې د هغوی ورته عداسه په تا څه وشو تا د دې سړي لاسونه او خپې ښکل کړل نو هغه ورته وایي زما سردارانو په دې وخت کې په تمام روی زمین کې د ده نه بهترین شخصیت بل نشته ده ما ته یو داسې خبره وښوله چې هغه د نبي نه غیر بل څوک خولی نه شي هغوی ورته یې کم بخته داسې مه وایه دا سړی به تا د دین او د مذهب نه واړی به هر حال ستا دین ډېر ښه دی د ده دین ته مه وه دې نه پس پیغمبر علیہ السلام د طائف نه مکې مکرمې ته را روان شو د ثقیف قبیلې نه ناامیده شو مکې مکرمې ته چې را نږدې شو وادي نخله یو مقام دی دقه دی کې د شپې په اخر کې مونځ یې کو او د یمن د علاقې د پیریانو ډله راغلې وه هغوی قرآن ته غوږ کېښوده او واپس خپل قوم ته لاړل چې انا سمعنا قرآنا عجبا عجیبه قرآن هم اورېدلی دی د دې شپې په پیریانو کې یو پیری 800 کاله پس د یو صحابي سره ملاقات کوي صحابي نه 800 کاله پس صحابي بیا نو ابن جوزی رحمت الله علیه لیکي سهل ابن عبدالله دی وایي چې په یو مقام کې یو بوډا پیری مې ولیده بیت الله طرف ته مونځ کو او د وړۍ یو چغه هغې اغوستې وه
او پا اغی چوغا باندې ډیر مزیدار نقش و نگارو چې دې د منځنه فارغ شو نو سهل ته دا بوډا وی سهل وی چې ما دې بوډا ته سلام وکړ نو هغه جواب وکړ او بیا ما ته وی چې ته زما دې چوغې ته ګورې او د دې رونق په تعجب کې واچولې دا چوغه 200 کاله مخکې زما په بدن نه اوس هم زما په بدن د 200 کاله وشو او په دې جوبه کې په دې چوغه کې ما د عیسی علیه السلام سره ملاقات کړی دی او په دې چوغه کې مې د محمد رسول الله ملاقات هم کړی دی صلی الله علیه وسلم او زه د هغې پیریانو نه یم چې د چا په باره کې صورت جن راغلی دی زه هغه پیری یم لیلة الجن واقعه په احادیثو کې 6 ځله راغلی ده چې په هغې کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شامل نو د لیلة الجن واقعاتو کې قصدن پیغمبر علیه السلام با پیریانو به دعوت ورکو پیغمبر علیه السلام به ولا لاړه او وعظ نصیحت به کو هغه جدا واقعات دي او صورت جن کې چې کومه واقعه دا بلا قصد بلا اراده پیغمبر علیه السلام مانځه کې قرآن لوسته پیریانو اورېدلی دي قل اوحی الیہ قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اوحی الیہ ما توحی شویدہ انہو استمع نفر من الجن چی بے شک غوک کے خود لرے نفر من الجن یوسو پیریانو فقالو ندغ پیریانو ویل انا سمعنا قرآنا عجبا بے شک من اورید لد عجیب قرآن یهدی الى الرشد چاگہ ہدایت کی خود نہ کی ہدایت طرف تو نیک لارتا دغ قرآن نیک لار خی فآمنا به نمن فدغ قرآن بان ایمان روڑو ولن نشرک بربنا احدا او من با بالکل شرک نکو د خپل رب سره هیڅوک بم شریکونا وانه تعالی جد ربنا او بیشکا دیر اوچت شان در رب زمنگا متخذ صاحبتا ولا ولدا نیدی نیولے نخزا او نبچی دا اللہ نخزشتا و نی بچیشتا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا او بیشکا كان يقول سفيهنا زمانگا بے وقوف بویل على الله پا اللہ پاک بانے شططا دا حد نزیات خبرے بے وقوف ابلیسو دا طولنا الوی بے وقوف ابلیس نا اغا اللہ باندے دا زان خبر و دا حد نزیات خبر ویلے کم گمراہے چی انسانانو کی دا گمراہے پیریانو کی بھی انسانانو میں عیسیٰ علیہ السلام دا خدا عزین پیریانو میں وَأَنَّا ظَنَنَّا او بے شک منگا خیالو گمان کو اللَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ کہ بالکل بنوائی انسانانو پیریان علی اللہ کذبا پا اللہ پاک باندے بدروغ سوک نوائی زمان خیال داو چھ دومرا گن تعداد کے پیریانو بنی آدم پا اللہ باندے دروغ نوائی نو منگ دا دغی خلکو پا فریب کرالو نو منگم دو کشو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ بے شک پا پیریان سڑیو رجال من الانس پا انسانانو کے چکم سڑیو یعوذونا اغیب پنانی ولا برجال من الجن دا پیریانو پسڑو دا انسانانو سڑو با دا پیریانو پسڑو بانے پنانی ولا فزادوهم رحقا فزیاتی کا غیل سرکشی
انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وی کہ رافع ابن عمیر صحابی د خپل مسلمانې دو قصه په خپل بیانې چې زه څنګه مسلمان شوم. او د شپې په یو ریګستان کې مې سفر کو. خوب را لراغې په اوښه باندې سورومه او خوب چپې راللې. بس د اوښې نه راکوز شومه او په دغه ریګستان کې سملاستمه خوب راغې اوده شومه. خو د اوده کېدو نه مخکې د عربو د جاهلانو د عادت مطابق ما دا الفاظ وی انی اعوذ بعظیم هذا الوادی من الجن. زه د دې واده د مشر پناه حاصلومه د دې د پیریانو نه، یعنی د دې د پیریانو نه، د دې دشت او بیابان او د دې صحرا چې کوم مشر پیری دی د هغه په پناه باندې ځان محفوظ کومه. وی خوب وینمه چې یو سړی دی او نیزه په لاس راغی او زما د اوښې په سینه باندې نیزه ږدي. وی زه ویرېدم، راپاڅېدمه، یو خوا بل خوا مې وکتل، هېڅ مې ونه لیدل. وی ما وی چې دا شیطانی خیال دی، خوب اصلي نه دی. بیا وده شومه بلکل غافل. همدغه خوب مې بیا ولیده، بیا راپاڅېدمه او د دې اوښې نه چاپېره وګرځېدم، څه مې ونه لیدل. خو زما د اوښه چې ده نو دا را پیدا. وی زه په خپل ځای بیا اوده شومه او بیا مې خوب ولیده. بیا چې را بیدار شومه نو زما اوښه ډېره زیاته را پیدله او ومې کتل چې یو نوجوان دی او د هغه په لاس کې نیزه ده. دا همغه سړی دی ما چې خوب کې لیدلی و، همغه سړی دی، نیزه ورسره زما په اوښه باندې حمله کوي. خو یو بل بوډا سړی مې ولیده چې هغه دې د لاسه نیسي، چې د لاسه نیولی دی او ورته وي په دې اوښه باندې حمله مه کوه. وی دغه وخت کې درې ځنګلي خره را مخامخ شو. نو دا بوډا دی نوجوان ته وی په دغه درې ځنګلي خرو کې یو خر واخله او د انسان دا اوښه پرېږده، دا مه نیسه. د انسان اوښه پرېږده. بیا دغه نوجوان لاړ او ځنګلي خرونو کې یو خر یې واغشته. وی زما اوښه یې پرېښودله. وی بیا دا بوډا راغې ما ته یې ویل بې وقوفه چې کله ته په یو ځنګل کې او په یو دشت کې ایسارېږې نو د دغه ځای د پیریانو د شیطانانو خطره تا ته وي نو داسې ووایه اعوذ بالله رب محمد من حول هذا الوادي. پناه نیسم په رب د محمد صلی الله علیه وسلم د دې ځنګل د خوف او د شر نه. او بیا د پیریانو پناه مه غواړه. هغه زمانه لاړه چې خلکو به د پیریانو په پناه کې ځان راوسته. وی ما ته تپوس وکړه چې دا محمد څوک دی؟ وی راته وی چې نبی عربي، نه شرقي نه غربي، د ګل پرست پیدا شوی دی. وی ما ته چې کوم ځای وی؟ وی راته وی چې په یثرب کې به اوسېږي، د قجرو په کلي کې. وی سحر پاڅېدمه او مدینې منورې طرف ته مې لار ونیوله او سورلي مې ښه تیزه کړه تر دې چې مدینې منورې ته ورسېدلمه. پیغمبر علیه السلام چې زه ولیدلم د شپې دا حال یې راته پخپله وی، ما ورته نه ویلې، پخپله یې راته الوی. وی بیا ما د اسلام دعوت راکړه او زه مسلمان شوم. سعید ابن جبیر وی چې دې واقع نقل کول نه پس وی زمونږ په نیز باندې د دې متعلق قرآن کې دا آیات نازل شوی دی وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. نو دغه صاحب وی
چې د دې خوب د دې پیریانو د حال د دې نه پس زه مسلمان شوی ما. وَأَنَّا ظَنَنَّا بے من خیال و گمان کو ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا کہ بے شک بالکل دروغ بنوئی انسانان او پیریان پا اللہ پاک بانے با دروغ نوئی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ او بے شکا سڑید انسانانو یعوذون دی و پنانی ولا برجال من الجن پسڑود پیریانو فزادوهم رہقا پس زیاد کرے انسانانو دے پیریانو لرا پدے پناہ اغشتلو بانے رہقا پسر کشے کی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا او بے شک دوی خیال و گمان کو کما ظننتم لکسرنگ چتاسو خیال و گمان کوئے اللَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ اللہ با بالکل راپورتا نکی دا قبرونو نحیسی او کس لرا. دا مسلمانان پیریان خپل قوم سرا خپل حال بیانی چه سنگ استاسو خیال لے چه بعث بعد الموت نشتا انسانانو کم دا عقیدشتا چه بعث بعد الموت نشتا اور اس تو بل پیغمبرم نرازی ہونا اللہ پیغمبر رو لے گو من اولی دل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. صدق الله العظيم. سورة الجن یوکم دیرشم سپارہ اتم نمبر آیات. دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت و رسالت نمخ کے جنات او شیطانان دا اسمان دا خبر اوریدو دا پارا با اوریدو تا دا اوریدو نا پور تطلل اغدے کے بے اسمانی خبر وورے دے بیا بزمک تراغلل او ترویتیان نجومیان بامبران وغیرہ اغیت بیدا خبر اکرلا اغیب و سردزان نور خبر یوزے کولی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما پیغمبر علیہ السلام نا اوریدلی چاگی فرمائل ان الملائکة تنزل فی العنان وهو السحاب. دا فرشتی چی دا برا کزیدلی اوریزتا عنان سمطلب هو السحاب اوریز.
فتذكر الامر الذي قضي في السماء، بیا به دوی تذکره کوله د هغې فیصلو چې اسمان کې الله به کړې وي، نو هغه فیصلې به د فرشتو یو بل سره ذکر کولې. فتسترق الشیاطین السمع، نو د شیطانانو به د هغې اورېدلو غلا وکړه، په غلا به یې اورېدل وکړل. فتسمعه فتتوجه الى الکهان، نو بیا به دغه شیاطین پیریان دا به کاهنانو ته رالل. فیکذبون معها 100 کذبه، بیا به هغوی ورسره دروغ یو ځای کړل د ځانه، یو 100 دروغ من عند انفسهم د ځانه. نو د اسمان خبرې فرشتو چې یو بل سره کولې، نو جنات او پیریان به لاړو په پټه به یې واورېدې، چې څه به یې واورېد هغې سره به یې 100 دروغ د ځانه یو ځای کړل، او بیا به یې کاهنانو ته وویل. دا واقعه په اصل کې اسمانونو کې به فرشتو یو بل سره خبرې وکړلې چې د الله کوم حکم به جاری شو، نو فرشتو به د خپلې وزرې کېښودلې د طاعت د وجې نه، چې کله به د الله کلام ختم شو، نو فرشتو به خپل منځ کې تذکره کوله، ماذا قال ربکم، ستاسو رب سو فرمایل؟ نو نور فرشتو به قالوا الحق، الله حق فرمایل، چې څه حکم به نو هغه به بیان کړ. دغه تذکره به کېدله چې الله دا فرمایل دا فرمایل. نو دغه آسماني خبرې دا به ښکته چې اوریځو ته راللې، نو شیاطین هغوی به واورېدلې او کاهنانو ته به یې راوړل، دروغ به یې ورسره یو ځای کړل. نو شیطانانو به دا خبرې اورېدلې، خو چې کله د پیغمبر علیه السلام د نبوت زمانه رالله، نو آسماني څوکۍ مقرر شولې، فرشتې مقرر دي، چې کوم ځای کې شیطان او پیرې د خبرې اورېدو لپاره پټېږي، او فرشتو به ولیده د اور یو شغله به یې پرې راخطا کړه او په هغې به یې وویشته. شهاب ثاقب نو دې پیریانو وی چې څه نوې حادثه راغلې ده چې موږ بره اورېدو ته نه پرېږدي. نو دې تحقیقاتو دپاره د پیریانو ډلې مختلف اطرافو ته لاړلې، د دنیا مشرق او مغرب ته. مقام نخله باندې پیغمبر علیه السلام سره د پیریانو یو وفد هغوی یو ځای شوي دي، او د پیغمبر علیه السلام کلام یې اورېدلی دی. سورت جن کې دقه واقعه ده. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، او بېشکه من مسکو به اسمان لره، اسمان نه مراد اوریځ ده. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا، پس من بیا موندو، فوجدناها پس من بیا موند دے اسمان لرا ملئت حرسا شدیدا، چې ډکړې شوې دی د سخت څوکۍ نه، سخت چوکیدارۍ شروع شوي دي. وشهبا، او د اور د انګارونو نه ډکړې شوې دی، شغلې را خطا کېږي د اور. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، او بېشکه موږ به کېناستو منها د اسمانونو دې اوریځو کې، مقاعد للسمع، د اورېدلو په ځایونو په ټکانو کې. فمن یستمع الآن، پس اوس چې څوک غوږ ایږدي، فمن یستمع الآن، پس اوس چې څوک غوږ ایږدي، یجد له شهابا رصدا، بیا مومي د ځان دپاره شهابا رصدا، د ده په انتظار کې د اور شغله. وَأَنَّا لَا نَدْرِي،
اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا لا ندري او بشك من تا علم نشت من نپویگو اشر اريد اچه آیا دس شر اراده شویده بمن فی الارض پا اغا چاچه پزمکا کری ام اراد بهم او که اراده کری دا پدوی بانے ربهم رب دوی رشدا دا ہدایت یعنی دا سخت انتظامات او ناکبندی چی شویده اللہ پوئی کی چی دا صغر از دا پارا دا من خو پدی پوئی شو چی قرآن پاک نازلی دل شروع شو دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف آوری شوی دا و نتیجہ بے سوی چی پزمک باندے دا قرآن منن کو دا پارا براہ راست دا راوستلو انتظام شوی دے پاگوی دا اللہ دا طرفنا خصوصی انعامات و انتظام شوی دی او کدا ارادہ شوی دا چی سوک دا قرآن نمخ اری پاگا عذاب راشی اشر اریدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي او بے شک من پوئی گنا اشر اریدا چا آیا دا سشر ارادہ شویدہ بمن فی الارض فا اغا چاچے پزمک کلی کم خلق چا دا اللہ دا حکمون نمخاری دا غیر پارا سشر او عذاب ارادہ شویدہ ام اراد بهم ربهم رشدا او که ارادہ کرے دا پدوی بانے رب دا دوی رشدا دا نور ہدایت دا انعامات و ارادے کرے دا چچا سوک قرآن منی اغویل مزید انعامات ورکی وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ او بے شک پا من کے بعض نیکان دی وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ او بعض زماننا دا دین علاوہ دی یعنی بدان دی کننا طرائقا قددا من پا مختلف لارو بانی پراتو سوک پا نیکو سوک پا بد دا نزول دا قرآن نمخ کے تمام پیریان پا یولار بانی نو سوک نیکان نیک عمل صالحہ سوک پا کے بدکار نافرمان مختلف ڈلے سنگا چے انسانانو کی دا سے مختلف ڈلے پیریانو کی دی سوک عیسائی سوک یہودی سوک آتش پرست عملی طور باندے ٹول پا جدا جدا لارو اس قرآن راگے او دا اختلافات او تفرق بازی دا ختمو الغواری وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ بے شک پمن کے بعد نیکان و صالحانو وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ او پمن کے بعد دین علاوہ یعنی بدان دی کننا طرائق قددا پمن کے مختلف اللہ روال خلقو وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ او زمن خیال و گمان راغی وَأَنَّا ظَنَنَّا منگا خیال اکر گمانم راغی اللہ نعجز اللہ چی منگ با بالکل اللہ عاجز نکو فی الارض پزمکا کے منگ دا اللہ نا تختی دینشو دا اللہ نا پٹی دینشو پزمکا کے چرتا پٹی دو درک نلگی ولن نعجزہو حربا او بے شک منگ با عاجز نکو اللہ لرا حربا پا تیختا دا اللہ نا تیختم کولے نشو وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا او بے شک منگ چکل اورید لکل اللہ دا ہدایت آمنا بھی نمنگ پی ایمان روڑ چکل منگ قرآنی ہدایات اورید آمنا بھی منگ پاغی بانی ایمان روڑ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ پس اغچا چی ایمان روڑو بربه پخپل رب باندے فلا يخاف بخسا ولا رهقا فلا يخاف پس دی بن یریگی بخسا دا کمینا اللہ بدل حس کمین ورکی کد ایمان روڑے بربه پخپل رب نو فلا یخافو پس دا بند بیریگی نا دا اللہ نا بخصن دا کمی اللہ با کم ثواب نور کئی
ولا رهقا او نبد ذلت او رسوانے نے یریگی چاچی ایمان روڑو اللہ بے ذلیل و رسوانے کی دد پنے کو اعمال و ثوابونو کی کمی نراجی پا آخرت کے ذلت و رسوائی بنوی وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ او بے شک پا منگ کے بعد حکم من ان کی مسلمانان وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ او پا منگ کے بعد کسان بے انصاف دی فَمَنْ أَسْلَمَ پس اغچاچ حکم دا اللہ امنا فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا چاچ حکم دا اسلام امن فمن اسلم چاچ اسلام قبول کو دا اللہ حکم امن فَأُولَئِكَ پس دا خلق تحروا رشدا دوی طلب دا ہدایتو کو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ او ہرچے بے انصاف خلق دی فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا پس دا خلق دا بے انصاف ظالمان دا جہنم خشاک دی وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا او کچر دی پسید لار بانے نیک شو سید شو عَلَى الطَّرِيقَةِ پلار دا ہدایت بانے وَلَوِ اسْتَقَامُوا کہ استقامت اوکو عَلَى الطَّرِيقَةِ پلار دا ہدایت بانے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا اللہ فرمائی کچر دوی پا دین پلار بانے استقامت اکو لَأَسْقَيْنَاهُمْ منگ بسیراب کو دی لرا مَاءً غَدَقًا پا دیر ابو بانے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ چا منگ دوی آزمائش و امتحان پا دے کے اکو کہ جنات پیریان و انسانان پا حق لار بانے روان شی نو دا ایمان او دا نیک عمل پا وجہ بانے ظاہری و باطنی برکاتو بانے بسیراب کو ما انغدقا دا ظاہری و باطنی برکاتو سیرابی بورکو بیا پدے کی بم آزمائش و امتحان وی چی دا دی نعمتنو شکریہ ادا کیو کنا طاعت نور زیادتیو کنا کفران نعمت کئی تا مکہ مکرمی خلق دا پیغمبر علیہ السلام مخالفت کو ظلم دیر کو پیغمبر علیہ السلام و تخیرے کو قات پر آگے نو دا قات صالح دا وجہ نو دیر زیاد پریشان شو دے آیات کے دغم تنبیح دا کدی دا ظلم و دا شرارت نمانی شی دا اللہ پلار بانے راشی لکا پیریان چا پسم لار رازی نو کدا مکی دا خلق پسم لار رالل دا قات بت لرشی باران رحمت بپیوشی ملک بیٹور سرسبز و شاداب شی لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا منگ بے پڑیر عبوبان سیراب کو دقبل رحمت پباران بے سیراب کو وَلِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ بیام پدوی آزمائش و امتحان بپدے کے کو جد نعمت شکر ادا کیو کنا وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اغا سوک چی اعراض کئی مخ علی عن ذکر ربه دخپل رب دا ذکرنا یسلکه عذابا سعدا منگ بے اچلو پا چڑی دن کے عذاب بانے پا خطن کے عذاب بے اچلو ومن یعرض عن ذکر ربه اغا سوک چی دا اللہ دا یاد نو دا ذکرنا مقواری نو دے بچرم پا آرام بانے نشی پدا سے لار بانے روان بھی کہ ہمیشہ عذابونو کی با نورم پورتا خیجی یسلک ہو منگ با اچلو دلرا عذابا پدا سے عذاب سعادا چھ پا برخیجی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بے شک دا جمعتنا دا اللہ دی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مساجد دا مسجد جمع دا جمعات عبادت گاہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بے شک دا جمعتنا دا اللہ دی
نو چې ټول جماعتونه د الله دی یوازې د الله عبادت له جوړ دی د الله عبادت پکې کوئ نو په مسجد کې د غیر الله ذکرونه مه کوئ او د غیر الله نه پکې امداد مه غواړئ الله نه امداد غواړه د غیر الله نه مه غواړه د الله ذکر کوه نو د غیر الله ذکر پکې مه کوه چې جماعت ته راننوتې نو ذکر د الله کوه د دنیا خبرې پرېږده وی کله چې یو انسان په جماعت کې د دنیا خبرې شروع کړي نو فرشته والا په نرمه آواز ورکړي اسکت یا ولی الله ای د الله دوسته چپ شه که چپ شو خو ښه ده او که چپ نه شو نو بیا چې خبرې کوي فرشته ورته وایي اسکت یا عدو الله ای د الله دشمنه چپ شه بیا د الله دشمن ورته وایي نو که چپ نه شو نو په درېیم ځل ورته په قهر او په غضب فرشته آواز کوي اسکت لعنت الله علیک د الله لعنت دی پتا باندې چپ شه نو بنده راغلی جماعت ته دیلی چې الله یاد کما ثواب مې وشي نو الټه فرشتې ورته خیري شروع کی فلا تدعو مع الله احدا دی الله سره بل څوک مه بلده الله نه غیر بل څوک جماعت کې مه یادوه جماعت د عقاید فاسدو نه دی بچ کا د اعمال باطلو نه دی پاک اوساته غلط عقیده غلط اعمال جماعت ته مه راوړه مساجد د مسجد جمع جماعت او دا ممکنه ده چې مساجد د مسجد جمع واغشتی شي مصدر میمی په معنی د سجده وان المساجد لله دا سجدی ګورې صرف د الله د پاره دي غیر الله ته به سجده نه کې د غیر الله نه به امداد نه غواړي د الله نه به غواړي او غیر الله نه که امداد دی وغوسته لکه چې سجده دی ورته وکړله نو سجده بغیر د الله نه بل چاته جایز نه ده وان المساجد لله سجدې د الله دپاره دي فلا تدعو مع الله احدا پس مه بلې د الله سره بل څوک هم بل چاته سجده مه کوه د بل نه سوال هم مه کوه وانه لما قام عبد الله بندے کامل محمد رسول الله عبد الله بندے کامل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وانه لما قام عبد الله چې کله د الله بنده ودرېد يدعوه الله یې رابل منځ کو په مانځ کې د الله ذکر او تلاوت د قرآن کو کادو یکونون علیه لبدا کادو قریب وچ دا مخلوق یکون علیه راجم شوی پد باندې لبدا د لمسی غنی دا چې ګڼ پې راغلی وی چې دی یې پټ کړی وی نو مؤمنان د ډېر شوق او د رغبت د قرآن نه اورېدو له راغلی دي خو کفار د دشمنۍ دپاره یو هجوم یې په پیغمبر علیه السلام جوړ کړی دی کادو قریب دی یکونون علیه لبدا چې په ده باندې یو هجوم جوړ کی نو مؤمن د شوق او کافر د دشمنۍ نه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم سورة الجن یو کم دیر شمع سپارہ شلم نمبر آیات
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. پیغمبر علیہ السلام د سحر مانځتا ولار او د قرآن تلاوت کوي، نو دغه وخت کې پیریان راغلل. پیغمبر علیہ السلام ته غوږ کېښوده. نو د عبدالله نه مراد د الله بنده محمد رسول الله. بلو د الله عبادت یې کو. نو چې کله پیغمبر علیہ السلام په مانځه کې قرآن لوسته، نو دا پیریان را جمع شو. کادو یکونون علیه لبدا، دوی پیغمبر علیہ السلام باندې را جمع شو. لبد د لبدتن جمع ده، لبد د لبدتن جمع، او دا هغه ډلې ته وایي، هغه مختلفې ډلې چې بعضې د پاسه د بعضې وي، د یو بل د پاسه راشي. نو معنا د دې دا شوله چې کله پیغمبر علیہ السلام ادریږي په دعوت سره چې توحید ته خلق رابلي، نو قریبه ده چې دا پیریان او انسانان راجمع شي په ده باندې، دې دپاره چې دا امر د دین باطل کی، دا کار د دین په ده باندې باطل کی، او دا رڼا د اسلام مړه کی. چې کله پیغمبر علیہ السلام ادریږي، یدعوه الله ته خلق رابلی، توحید طرف ته خلق رابلی، نو قریبه ده کادو یکونون علیه لبدا، قریبه ده چې دا پیریان او انسانان را جمع شي او د دین دا کار په پیغمبر علیہ السلام باندې باطل کی، رڼا د اسلام بړه. دا یو معنا. او دویم احتمال یې دا دی چې کله پیغمبر علیہ السلام په وادي نخلا کې ودرېده، قرآن یې لوسته، قریبه وه چې دا پیریان په ده باندې د لمسي غوندې راغونډ شي، لمسي په شان راغونډ شي. د دې وجې نه چې شوق د اورېدو د قرآن یې زیات دی، د قرآن پاک د اورېدو شوق یې دی، نو د ډېره شوقه راجمع شو. نو یا خو مخالفین دا اختلاف د پاره ضد د پاره راجمع شي چې قرآن کې رکاوټ پیدا کی، د دین کار کې رکاوټ پیدا کی، یا د ډېره شوقه راجمع شي. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، انما ادعو ربی، بے شک ذرا بلم اخپل رب، ولا اشرک به احدا، دے اخپل رب سره سوکم شریک ومنا، اللہ سره سوکم شریک ومنا. مخالفین تو آیا قل انما ادعو ربی، دے مخالفین تو ہے چې دا دونه گنا هجوم په ما باندې ولې جوړوي، چې دا اختلاف د پاره راجمع کېږي. نو ولې اختلاف د پاره راجمع کېږي؟ دې کې کومه داسې خبره چې تاسو په خفه یې،
کما نا معقول او نا مناسب خبر میں کړی دا صرف خپل رب طرف ترا بلل کوما انما ادعو ربی بے شک ذرا بلل کوم د خپل رب طرف تا خپل رب تا آواز کوما ولا اشرک به احدا سوکم د خپل رب سره شریک ومنا نو پدې کې د جګړې څه خبره را که تاسو ټول زما مخالف راجم شي هجوم جوړ کې یاد ساته چې زما توکل او بروسه په الله دا قل انی لا املک لكم ضرا ولا رشدا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انی لا املکو بے شک از اختیار نلرم لکم تاسو تپارا ضرا د ضرر رسول ولا رشدا او نه پلار در راوستو نه تاسو راه راست په خپل اختیار راوستی شم نه تاسو له تکلیف در کولی شم د خپل ځان تاسو ته نقصان نشم رسولی او نه تاسو راه راست راوستی شم که ښه کوې که بد کوې څه زیانم خپل دی قل انی لن یجیرنی من الله احد قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انی بے شک لن یجیرنی من اللہ بالکل بما خلاص نکی دا اللہ نا احد حصوکم لن یجیرنی ما بخلاص نکی بالکل من اللہ دا اللہ نا احد حصوکم ولن اجد من دونه ملتحدا ز بالکل نبیا ممما من دونه غیر دا اللہ نا ولن اجدا بالکل نبیا ممم من دونه بغیر دا اللہ نا ملتحدا دا پنازے تاسو تا نفع نقصان رسول خو جدا خبر را خپل ځان د پاره د نفع او د ضرر اختیار نلرم فرض کا که زمانه څه کوتاهي وشي څوک من د الله نه بچ کولی نشي او زما د پناه دپاره هېڅ ځای به نه وي ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله مگر زما په ذمه یو کار دی بلاغا رسول د حق من الله د الله د طرفنا ورسالاته او پیغامات د الله رسول د نفع او د نقصان مالک نه یما یو کار الله را په غاړه کړی دی چې هغه پیغام د الله مخلوق ته رسول دی ومن یعص الله ورسوله هغه څوک چې نافرماني وکړي د الله او د الله د رسول فإن له نار جهنم پس بے شک د دغه کس دپاره اور د جهنم دی خالدین فیها ابدا ہمیشہ ہمیشہ با پدغ اور کی پدے دوزخ کے با ہمیشہ وی حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا حتی تردی پوری اذا رأوا چکل اوینی دا کافران اوینی ما اغا عذاب یوعدون چې د دوی سره وعده کولی شي فسیعلمون پس در دی چې دوی به پوه شي دوی به وپېژني من اضعف ناصرا چې څوک د ډېر کمزوري چې د چا مددګار ډېر کمزوري دی څوک د ډېر زیات کمزوري د جهت د امدادیانو نه د چا مددگار کمزوری دی و اقل عددا او څوک په شمیر کې کم دی تاسو ګڼې ګڼې ډلې راځئ زما خلاف را جمع کېږئ خیال هم دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري کمزوري دی او کم دی پته به ولګېږي چې څوک کمزوري دی او څوک کم دی قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا کافران د قیامت په باره کې تپوس کوي دا قیامت به کله
نو دا علم اللہ تا دے بل چاہتا علم نشتا قل ان ادری اقریب ما توعدون دے منکرین تا اوایا چی دا دوی تانا دا قیامت پا بارا کی تپوس کئی تا مجبوری چی خامخا جواب را چی قیامت کلے نو تو اوایا چی دا قیامت رات لل پاگے کی جزا او سزا خو یقینی دی خود دے صحیح تاریخ او وقت اللہ چاہتا خود لنرے نو زن نپوئی گم چی قیامت بکلی قریب دیو که بعید دے اللہ ما تا خود لنرے چی قیامت کلرے قل ان ادری و توائی چی بیشک زن نپوئی گما اقریب ما چی آیا قریب دے ما آغا قیامت توعدون چی لتاسو سر وعدہ کولی شی چی دا قریب دے ام یجعل له ربی امدا که مقرر کرده دے قیامت دا پار رب زما امدا لری مودا که زما رب ولا مودا مقرر کرده لری عالم الغیب فلا یظهر غیبی علی غیبه احدا اللہ عالم دے پا غیب بانے پا پٹو خبرو اللہ خبردار دے نو اللہ نخکار کئی خپل غیبونا خپل غیب علمونا چاہتا نخکار کئی چا اللہ چاہتا اغوالی نو انباء الغیب کئی دا قیامت پتعین کے ز بے خبر یما ز عالم الغیب نیما عالم الغیب صرف اللہ او دا صفت دا اللہ دے نو اللہ پاک پا غیب باندے سو قادر کئینا عالم الغیب اللہ تمام اشیاء چے غیب دی دا دے علم اللہ سر دے علم غیب کلی چی دا غین دا کائنات یو ذرہم بہر نوی نو دقا علم غیب کلی دا دا اللہ صفت تے بل چاہتا نشتا اس کے یو بندوی چی پیغمبر علیہ السلام تا دا غیب و علم نشتا نو بیا پیغمبر پس شو چی دا غیب و علم و تا نشتا نو پس پیغمبر شو ځکه چې پیغمبر علیہ السلام ته په زرګونو د غیب خبرونه د وحی په ذریعه الله ورکړي دي نو چې چاته وحی نه راځي هغه نبي او رسول نه دی نو الا من ارتضى من رسول په دې کې د هغې جواب وشو د علم غیب کلی نفي نه د هر غیب نفي مطلقا مراد نه ده بلکې دا منصب دا رسالت دا پارا چه دا کم علم ضرورت تے اگا علم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکلے دے دا پیغمبر دا پارا چه دا غیب دا سمر علم او دا غیب دا سمر خبرونو ضرورت تے اگا طول پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکلے دی دا وحی پا ذریعہ باندے او پا محفوظ طریقہ باندے پیغمبر علیہ السلام تا راغلی دی وحی چه رازی مخ کے ورسو فرشتے دا چوکیدارے دا پارازی کہ شیطان پدے کے نقصان ہونے کی نو تمام اگا خبرونا چے پا دین کے دا اگے ضرورت تے اگا یوم پٹ ندی پاتی شوے دا وحی پا ذریعہ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی او دا وحی پا ذریعہ چے دا غیب سمر خبرونا راغلی دی دیتا انباء الغیب وی نو یو علم غیب دی یو انباء الغیب دی نو بعض خلق دا علم غیب او دا انباء الغیب پا منز کے فرق نکی نو چه فرق نکی نو دا سے خلق پیغمبران عالم الغیب گنی تمام پیغمبران خصوصا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پارا علم غیب کلی ثابتی
او داسې وی څنګه چې الله عالم الغیب دی داسې پیغمبر علیه السلام هم په هر ذره ذره باندې عالم الغیب دی او دا خبره شرک او کفر دی څنګه چې الله ته علم غیب دی دقسې بل چاته نشته نو بنده ته د الله درجه ورکول دا کفر دی که یو بنده خپل یو خفیه راز یو خپل دوست ته پټ بیان کی او بل چاته نی معلوم نو دې دوست ته څوک عالم الغیب خو نه وي نو دارنګې الله خپل بندیانو کې خاص بندیان پیغمبرانو ته د غیب بعضې خبرونه ورکړي کل نه بعضې نو په دې باندې دا پیغمبران عالم الغیب نشو چې د وحی په ذریعه باندې کم خبر ورکړی شو نو دا انباء الغیب دی دا علم غیب نه دی جو څوک وایي چې پیغمبر علیه السلام عالم الغیب نه دی د دې دا مطلب نه دی چې د غیب د هیڅ څیز نه خبر نه دی نه ډېر د غیب خبرې د وحی په ذریعه ورکړل شوي دي د هغې نه خبر دی قل ان ادری قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان ادری پوئے منا اقریب ما توعدون چې آیا قریب دی هغه قیامت چې تاسو سره وعده کولی شي ام یجعل له ربی امدا که مقرر کړی دی د هغې لپاره زما رب یو لرې نیټه عالم الغیب الله خبردار دی په غیب باندې فلا یظهر علی غیبه احدا پس نه قادر کوي په خپل غیب رازونو باندې احدا هیڅ یو کس الا من ارتضى مگر هغه څوک چې د الله پسندیده شي من رسول د یو پیغمبر نه هغه پسندیده پیغمبر ته د غیب څه خبر ورکړي فانه یسلک من بین یدیه ومن خلفه رصدا چې کله دا د غیب خبر راځي د وحی په ذریعه باندې وحی راځي فانه یسلک من بین یدیه پس بېشکه چلی الله پاک من بین یدیه ومن خلفه د دې وحی نه مخکې او رستو رصدا څوکیداران د فرشتو څوکې مخکې رستو روانوي چې ته شیطان په لاره کې غلا ونه کړي لیعلم ان قد ابلغوا دې لپاره چې الله معلوم کی ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې پیغمبرانو رسول کړي دي د پیغاماتو د رب د دوی واحاط بما لديهم او الله قابو کړي دي هغه څه چې د دوی مخې ته دي واحصى كل شيء عددا او هر یو شی شمیرلی دی نو تمام سیزونه چې الله پیغمبرانو ته ورکړي دي هغه ټول د الله نگرانۍ کې دي نو وحی څومره چې تللی ده په څوکیدارۍ د فرشتو کې تللی ده هغې کې هېڅ کمې زیاتې به نه وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين